السلام علیکم. د ډېر خلکو دا ګیله وي چې یاره خلک بېکاره فالتو ویډیوګانې خېجي، هغه وایرل کېږي او موږ ډېر محنت کوو او بیا هم زموږ ویډیو نه وایرل کېږي. په دې کې یو ګیم دی. تاسو پرې دا ګیم د یوټیوب دا پېژندلی نه یې، په دې ځان پوهه کړی نه یې، نو ته به بیا دغسې ګیلې مانې کوې. نو هغه ګیم څه دی د یوټیوب؟ یوټیوب ګیم دا دی چې یوټیوب څه کوي، چې یوټیوب ستا کنسسټنسي ته ګوري، ستا تسلسل ته ګوري چې ته ریګولر ویډیوز اپلوډ کوې که نه. ته نن ویډیو اپلوډ کړه، سبا اپلوډ کړه، بیا داسې میاشت، 2 میاشتې، 3 میاشتې په ښکلې ویډیو چې څومره څه نه کېدای شي چې نن ویډیو ستا د سبا د پرونۍ ویډیو نه لږه مزداره وي. داسې تا ویډیو اپلوډ کوې او ورو ورو محنت کوې، نو یوټیوب چې دی ستا هغه ویوز، ستا هغه امپریشن ورو ورو سیوه کوي، یعنې ستا ویډیوز چې دی ورو ورو خلکو مخې ته ورولي. بیا یې چلو شي ستا یو ویډیو چې دی هغه ډېر زیات وایرل شي. نو هغه څنګه وایرل کېږي؟ هغه یوټیوب چې دی د ډېرو خلکو مخې ته یو ویډیو خامخا ورولي چې د لکاو خلکو مخې ته ستا هغه ویډیو ورشي، نو بیا هغه خلک څه کوي ویې ګوري. چې کله ستا هغه یوه ویډیو وایرل شي، د هغې د وجې نه خلک بیا هغه نورو ویډیوګانو ته هم راشي او ستا چې کومه زړې ویډیوګانې دي هغه هم څه کوي، هغه ورسې بیا هم ورو ورو ګوري، نو د هغې د وجې نه ستا چینل چې دی هغه څه شي، وایرل شي. نو مونږ څه کوو، مونږ یو څو 5-10 ویډیوګانې اپلوډ کړو، بیا وایو یاره بس دی، زه نور یوټیوب باندې کار نشم کولی، دغه وایي نه راځي. نو په دې کې دا فلسفه ده، دا ګیم دی، تر څو پورې چې تا دا نه یې پېژندلی، یعنې په تسلسل سره ریګولرلی ویډیو اپلوډ کوه، یو نیمه ویډیو به ستا خامخا هغه وایرل کېږي او بیا به ستا څه وشي، هغه زړې ویډیو به هم روانې شي. د دې وجې نه ته حوصله مه پرېږده او ویډیوز اپلوډ کوه. انشاءالله دا به ستا چینل چې دی هغه به ډېر زر روان شي او ته به ویو به ستا سټارټ شي او بیا به د یوټیوب نه ارنینګ هم ستا شروع شي.